په سوشل میډیا باندې د خپل وس مطابق په هر میدان کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ختم نبوت خبر عام کړو. دا خبره باندې چې انټرنیټ مې استعمال کا خو د ختم نبوت د دفاع لپاره استعمال کا، د دین اسلام د دفاع لپاره استعمال کا. ستا ایمان ستا عقیده چې څوک چیلنج کوي دا خلکو خلاف استعمال کا. مرګ خو به یو ورځ راځي کنه چې څوک دیاړو شهید کینه نو نه به مرې جوړي چې مرګ راځي نو بهترین انتخاب شهادت. الله نه مې شهادت غوښتې دی په جړا جړا غواړم شهید مې دی که بعضې خلک ما ته وایي مه کوه داسې خبرې. علی الاعلان صحابو ته کنځلې کېږي مونږ په منبر دفاع نه کوو. علی الاعلان د قرآن خلاف خبرې کېږي مونږ په منبر باندې دفاع نه کوو. د نبی علیه السلام ذات باندې خبرې کېږي د الله په ذات باندې خبرې کېږي مونږ به دفاع نه کوو. داسې زندگی او زندگی نه ده. دفاع به کوو انشاءالله چې څو پورې زندگی وي د قرآن باندې چا خلاف یا د دینی مدارس او مراکز او مساجد زمونږ د مسلمانانو د عقایدو خلاف چا आवाज اوچتولو اول به انشاءالله دا فقیر ولاړي. هر یو کس د عزم وکړو ولې دا کلمه ما نه ده ویلې سره تاسو هم ویلې ده. نو چې کله په سوشل میډیا باندې داسې کفري خبرې واورئ د اسلام خلاف خبرې واورئ نو تعالی خدای پاک عقل درکړی دی تا کلمه ویلې دا ګوتې دي د هغې خلاف ولیکه چې وست د لیکلو کېږي نو ولیکه وست د ویلو کېږي نو ووایه او وست د جهاد کېږي نو وکړه. جهاد باللسان هم راغلی دی جهاد بالمال هم راغلی دی او جهاد په تلوار سره هم راغلی دی. نو چا چې څومره وست نو د هغې دپاره خپلې زندګیانې استعمال کو ځکه غواړو استعمال یې نه کړو نو الله رب العزت په نور خلق راولي نور خلق او د دین اسلام د تحفظ دپاره به استعمال کی او مو ته به همداسې لاړ شو. چې زموږ ستا زندګي استعمال شي نو سعادت نه دی. مسلمان چې ژوندی دی نو سعادتمند دی او چې مرګ وله په دې حال کې راشي چې د اسلام دفاع یې کړې ده نو شهادت دی. په هر حال کې د مسلمان دپاره خیر دی. بس الله رب العزت موږ ته غیرت دینی را نصیب کی او غیرت اسلامی را نصیب کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله واصحابه وذریاته واهل بیته اجمعین برحمت